حافظ د قرآن په ځای باندې نن زما بچی دلته ناست وي، زما د بچی په دې سر باندې هم داستار تړلې شوی وي. تاسو د هر یو راتلونکي مسلمان د زړه خواهش به دا وي، خو لیکن الحمدلله هغه وخت او هغه موقع ډیره نږدې زما او ستا په لاس را روانه ده چې زما او ستا د هر کور نه به د قرآن کریم د حافظ د حفظ اواز انشاءالله راوځي. جامعات او مدرسې لګیا دي، هغې خپل دګ او دړ شروع کړی دی، سره د باوجود د دې چې مخې ته ډېر رکاوټونه دي، مخې ته ډېر مشکلات را روان دي. د مدارسو په حق کې نن زمونږ په خپل اندروني ملک هم د دغې مدارسو دشمنان دا زما او ستا مخې ته مخامخ ولاړ دي. خو الحمدلله د رب کائنات کلکه او مضبوطه او صادقه وعده ده چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اے د قرآن دشمنه، اے د مدرسې دشمنه، اے د عالم دشمنه، ته به څومره رکاوټونه زما د قرآن په مخ کې وړاندې، زما د مدرسې په وړاندېتوب باندې ماته ایږدې، لیکن الحمدلله ثم الحمدلله نن چې په ټوله دنیا اسلامي نړۍ باندې مونږ او تاسو نظر واچو، قسم بالله په دې خبره کې به کاذب نه یم چې نن د ټولې دنیا د مسلمانانو سترګې د اسلام په شکل دا د پاکستان خاورې ته دي. او ولې به نه خامخا به وي. عزیزانو وجه څه ده؟ نن الحمدلله زما د دغې علمای کرامو د هغه لوی محنتونو د جدهدونو د هغې په نتیجه کې ماته نن مدرسه آزاد ماحول باندې لګیا ده. نن زما د مدرسې طالب علم آزادانه انداز کې په هر ځای برملا لګیا دی. او زما محترمو مسلمانانو د هغې وجه دا ده چې نن زما او ستا د پاکستان په خاوره علمای کرامو خپلې قربانۍ مخکې ورکړلې او دا یې ورته ثابته کړله چې که ته زما د مدرسې او زما د دین او زما د قرآن مخې ته رکاوټ جوړېږي، خپل سر ورکولو ته تیار یم، لیکن دغه خپل سر د قرآن په وړاندې ستا د خبیث په وړاندې سر ښکته کولو ته تیار نه یم. او تاسو وکتل زمونږ د سیمې د خیبر پښتونخوا، زمونږ د سیمې لوی جید زلنده ستوري د حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه په شان هغې خپل سر او خپله وینه د رب ذوالجلال د دغه کلام د آزادولو دپاره قربان کړله. تاسو وکتله زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د 83 کالو په عمر کې یو ډېر لوی شیخ د شیخانو شیخ استاذ حضرت شیخ شهید سمیع الحق رحمه الله دغه خپله وینه د دې قرآن د ازادۍ دپاره ورکړله. نن به قرآن برملا ولې په پاکستان کې आवाज نه کوي؟ خامخا به आवाज کوي چې زما اکابرینو د هغې په جواب کې خپل سرونه او خپلې وینې قربان کړلې. د هغې لویه وجه دا ووته او لویه ثمره یې موږ ته دا راووته چې نن واحد په ټوله دنیا کې یو د پاکستان دغه زرخیزه خاوره، دغه محبت والا خاوره، دغه مینې والا خاوره، دغه دین پسند والا خلکو هغې خپل ملاتړ جوړ شو د خپلو علماو. نن د پاکستان په خاوره 1,08,000 د قرآن حافظان د ټولې دنیا مسلمانانو خصوصا پاکستان له ورکړه. نن د هغې ثمرات دا دي چې زما په پاکستان کې نن د قرآن کریم د دین آواز آزادانه انداز کې ولګېدو او د دغه قرآن د آزادۍ په جواب کې نن دا مدارس ولګېدل او د خپل پاکستانی قوم ته د دغه مدرسو نه د اخلاقو نه ډک اخلاق نبوي سره نن د دغه ښایسته کردار په نتیجه کې او نن دا تحفظان دا ناظره خوان تیار کړل 1,08,000 د قرآن حافظان دا د پاکستان کورونو مسلمانانو بچی تیار کړل. او زما محترم مسلمانانو دنیا حیرانه ده چې حکومت وای زه په وخت په وخت پابندۍ نه لګوم، حکومت وای زه په پابندي ځکه لګوم
مدرسې به محتاج شي مدرسې چې کله محتاج شي محتممین د مدارسو به مایوس شي چې کله د مدرسې محتممین علما مایوس شو قرآن با دا به د زوال په شکل نعوذ بالله راشي لیکن زما محترم مسلمانانو رب کائنات چې کله د قرآن کریم نزول د اسمان نه شروع کړلو په امام الانبیاء محمد رسول الله تاسو وای صلی الله علیه و آله وسلم باندې زمانه تقریبا 30 کاله تیر شوله قرآن کریم نازلېدو مکه مکرمه زندگی ده ډېره د سختۍ زندگی ده د امام الانبیاء دشمنان ډیر دي د امام الانبیاء د صحابه دشمنان ډیر دي لیکن یو مقدس راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو کې आवाज کوي اے صحابو تاسو کې به څوک تیار شي چې نن د مکې پزمکه د مکې سردارانو ته د قریشو د دغه لولي کافرانو په وړاندې د قرآن کریم سوره رحمان تلاوت کی حضور علیه الصلاۃ والسلام یو ځل اعلان وکړلو صحابه کرامو کې هغه یو صحابي دی هغه اوچت پاسېدو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه आवाज وکړو یا رسول الله دا مقامات راکې زمو د کافرانو د سردارانو په منځ کې د قرآن کریم د سوره رحمان تلاوت کوم دشمنی اوس نه د شروع دشمنی د هغه وخت نه شروع شوله چې کله نه امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمه پزمکه د نبوت اعلان وکړل او د نبوت سره د قرآن د نزول وحی شروع شوله هغه زمانې نه دشمنی شروع ده امام الانبیاء فرمایل عبدالله تکینا تا ته نه ویم وجه سوا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جسامت په لحاظ باندې ډېر د قد نه وړوکی و د صحت په لحاظ ډېر کمزوری و امام الانبیاء وی توانه کس ګورمه یو ډېر لوی پهلوان کس ګورمه چې هغه د هغه کافرانو د سردارانو مقابله وکړي امام الانبیاء دویم ځل باندې اواز کوي صحابه څوک درکې شته چې د سوره رحمان تلاوت وکړي هغه ځای نه بیا عبدالله فاسد عبدالله ابن مسعود وی یا رسول الله زه تیار یم امام الانبیاء وی کین عبدالله تا ته نه ویمه دریم ځل باندې بیا आवाज کوي او وی فرمایل څوک به تیار شي چې د قرآن کریم د سوره رحمان تلاوت د مکې پزمکه د مکې د سردارانو میز کې برملا ووایي هغه ځای نه بیا حضرت عبدالله ابن مسعود تیار شو یا رسول الله ماله مقرا کا زه تیار یم حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تا امام الانبیاء فرمایل عبدالله لاړ شه د قرآن کریم سوره رحمان تلاوت کا کوم ځای کې تلاوت کا ابو جهل به ولاړ وي عتبه به ولاړ وي شیبه به ولاړ وي د مکې لولي سرداران به ولاړ وي عبدالله ابن مسعود روان شو د قرآن طالب روان شو د قرآن حافظ روان شو د مکې پزمکه د مکې د سردارانو منځ کې ودرېدو د قرآن کریم هغه سوره رحمان شروع کړلو او عبدالله ابن مسعود وی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان هغه ځای نه هغه لوی زندق د رسول الله لوی دشمن د رب لوی دشمن ابو جهل عمرو ابن هشام را منډې کړلې او وی کتل عبدالله ابن مسعود د قرآن د سوره رحمان تلاوت کوي قسم دې د عبدالله په دې مخ باندې یو څپېړې ورکړله دومره درنه څپېړې ورکړه دومره غضبناکه څپېړې ورکړه دومره د غصې نه ډکه څپېړه ورکړله چې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د غوږ پوڅکۍ وشلېدله د وینو دارې را روانې دي سترګو کې اوښکې را روانې دي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغه ځای نه را روان شو د رسول الله غېږې له ځان را ورسو امام الانبیاء غېږه کې نیولې دی هغه ځای کې د سترګو نه اوښې بهیږي هغلته د غوږ نه د وینې دارې بهیږي د اسمان نه جبریل راغی حضرت جبریل امام الانبیاء ته ودرېدو عبدالله ابن مسعود سر غېږ کې نیولې دی تسلي ورله ورکوي حضور علیه السلام او حضرت جبریل ورته خاندي حضرت جبریل علیه السلام خاندي امام الانبیاء فرمیل جبریل د خندا مقام خنه دی نن زما د قرآن طالب
نن زما د قرآن حافظ دغه قرآن راواخستو د کافرانو په منځ کې د مکې په ځمکه د کافرانو د سردارانو منځ کې تلاوت کوي هغه کافران بدبخته ابو جهل ولګېدو زما د قرآن طالب لی په مخ سپېړه ورکړه یو طرف ته د غوږ وینې بهیږي بل طرف ته د عبدالله په مخ اوښکې را روانې دي او ای جبریل تو راغلی زما مخې ته خاندې حضرت جبریل وفرمایل یا رسول الله یا رسول الله زما د خندا پته به درته ولګي زما د خندا پته به درته ولګي وخت تېرېږي ډېر لږه زمانه بعد امام الانبیاء هجرت وکړلو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته د هجرت په 2م کال رب کائنات حکم وکړلو او زما پیغمبره اوس توره راواخله اوس د دعوت ټیم ختم اوس د منت ټیم ختم اوس د زارۍ ټیم ختم اوس توره راواخله امام الانبیاء ته وایي د جهاد میدان ته راوځه نو د بدر جهاد شروع شو د بدر میدان ولګېدلو د بدر په میدان کې امام الانبیاء سره 300 14 آغا سرتیز مجاہدین تیار شو بل طرف تا مد مقابل د بدر په میدان کې 1000 د قرآن دشمنان ولاړ دي امام الانبیاء صفونه تیاری په دغه زمانه کې 2 نوجوانان دي د یو نوجوان صحابي نوم دی حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د دویم نوجوان صحابي نوم دی حضرت معاوز رضی الله تعالی عنه هغیم په دغه میدان د سب کې ولاړ دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته امام الانبیاء حواله کړی دی یو نوجوان صحابي د عبدالرحمن صاحب دې طرف ته ولاړ دی بل نوجوان صحابي دې طرف ته ولاړ دی د ځوانۍ او بلوغت ته رسیدلی دي یکدم په دغه میدان کې اواز کوي کاکا جان ای حضرت عبدالرحمن دې میدان کې مونږ اوریدلی دي دې کې یو ډېر بدبخت انسان یو زندیق انسان زما د پیغمبر دشمن زما د رب دشمن زما د رب د قرآن دشمن کم کس دی چې هغه زما پیغمبر پورې کنځل کوي ما ته خو یې لږ وښایه زما محترمو حضرت عبدالرحمن ابن عوف حیران شو نوجوانان صحابه دي هغه ته کې زړه کې مینه او جذبه پیدا شوې ده حضرت عبدالرحمن بن عوف اشاره وکړله هغه ابو جهل په سپین اسور چې د دغه خپل منځ کې د خپل مجاهدینو د هغې کافرانو د خپلو کسانو کمانډ کوي او مخې ته ګرځي دا یو ډېر لوی دشمن د امام الانبیا دی څنګه چې د عبدالرحمن بن عوف د خولې نه خبره وتل هغه ځای نه حضرت معاذ او معاوض را منډه کړله او یکدم یې په میدان کې بغیر څه د خوف او د یرې د خطرې د رسول الله په دشمن په ابو جهل حمله وکړله چونکې نوجوانان دي دواړو تورې وچلولې ابو جهل یې لاندې راوغورځو او هغه دواړه معاذ او معاوض را منډې کړې یا رسول الله مبارک یا رسول الله مبارک هغه ستا دشمن مو نن قتل کړلو هغه د رب دشمن مو نن قتل کړلو د قرآن دشمن مو نن قتل کړلو امام الانبیا ورته وایي تاسو خپلې تورې ماته وښایئ د حضرت معاذ توره هم په وینو باندې ده د حضرت معاوض توره هم په وینو باندې د ابو جهل ککړه ده حضور علیه السلام دواړه غیږ سره نږدې کړله ای معاذ او معاوض تاسو په شریکه باندې زما دشمن او د خدای دشمن قتل کړی دی زما محترم امام الانبیا آواز وکړلو ولاړ شئ نن د بدر په میدان کې هغلته د ابو جهل لاش پروت دی تاسو کې څوک دی چې د ابو جهل لاش ته ورشي او د هغه د سر د تنې نه جدا کړي عبدالله ته آواز وکړو امام الانبیا عبدالله زر ورشه او د ابو جهل په سینه کښېنه او ورته ووایه ای د رب دشمنه ای زما د پیغمبر دشمنه ای د قرآن دشمنه چې نن تا زما دپاره د قرآن په وجه باندې په مخ څپېړې را کړې وې وایي د هغه دا سر د تنې نه جدا که زما محترمو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لاړلو د بدر په میدان کې او د ابو جهل په سینه کېناستو یو خ په یو خوا واړوله بل خپې بل خوا واړوله او د دې ګیرې نه یې داسې ونیو د ابو جهل هم غټه غټه ګیره وه د ابو جهل هم ډېره غټه غټه ګیره وه د دې ګیرې نه یې ونیو داسې وسنډو ابو جهل کې لاسا شته سترګې وغړولې او ورته یې وکتل عبدالله څه کې چې زما په سینه ناست عبدالله بن مسعود ورته وایي زما پیغمبر امام الانبیا اعلان کړی دی چې د ابو جهل سر د تنې نه کټ کا ابو جهل د تکبر په شکل آواز کوي د غرور په شکل آواز کوي ای باندیسیا ای زمیداره
ای بې وسه انسانه، نن ته راغلی او زما په سینه کېناستې او زما د سر نه تن نه سر کټ کې، کاش چې یو لوی سړی راغلی وی، یو نام نسب والا سړی راغلی وی، زما چونکې اواز خو به لګېدلی وی پلاني خان نن د پلاني ابو جهل نه سر کټ کړی دی. دا به د یو شرم خبرې هلته کې دی په سکرات د موت کې پروت دی، نن دلته غرور او نشه بیا هم نه ښکته کېږي. حضرت عبدالله ابن مسعود د دې ګیرې نه نیولې دی، ورته وایي توره دې وښایه. عبدالله توره راوښکله، وایي ابو جهله دا مې توره ده، وایي یو کار وکړه دا خپله توره کېده او هغه ځای کې ورته ابو جهل وایي دا زما توره دا د بادشاهۍ توره ده، دا زما توره زه د خپل قوم لیډینګ او کمان کوم، دا زما توره واخله او زما په دې خپله توره نن زما نه سر کټ کا. عبدالله ابن مسعود د ابو جهل توره راواخیستله او د ابو جهل نه سر غوڅ کو، وایي زما دا سر لږ اوږد غوڅ کا چې په دې ټولو مقتولونو کې زما سر چوت ښکاري. عبدالله ابن مسعود د ابو جهل سر کټ کړلو، بیا یې هغه سر راواغستو، په اوږه د پاسه یې کېنوو او بیا یې رسول الله ته راوړي چونکې دغه سر ډېر دروند دی. عبدالله ابن مسعود هغې راوړی نه شي. نو زما محترمو مسلمانانو، عبدالله ابن مسعود هغه سر ځمکې ته راوغورځو او په دغه توره باندې په دې غوږ کې ورله یو سوری وکړو، هغې کې ورته یو پړی واچو او د ابو جهل سر په ذلالت سره په رسوایۍ سره په ځمکه راکاږي او د رسول الله مبارک مخې ته یې راورسو چې څنګه عبدالله د حضور علیه الصلاة والسلام مخې ته د ابو جهل سر روکېښودو، دقه ځای کې بیا جبریل له اسمان نه راغی. حضرت عبدالله ابن مسعود او امام الانبیاء ولاړ دي او امام الانبیاء مخې ته حضرت جبریل د اسمان نه راغی، بیا ورته په خندا شو. حضور علیه السلام وی جبریل د خندا مقام خو نه و، دا نن ولې خاندې؟ ورته فرمایي یا رسول الله هغه ځای کې مې خندل، تا ته مې وویله چې ډېر زر به تا ته زما د خندا پته ولګي. نن ستا د دشمن، ستا د رب د دشمن، ستا د قرآن د دشمن سر نن هغه چا په سر راغستی دی چې چا ورته په معاشره کې سپک کتل، دغه د قرآن حافظو، دا د قرآن عالمو، دا ستا عبدالله ابن مسعود چې نن هغه سر د تنې نه جدا کو او خپل بدل یې ترې واخیستو. زما محترمو عرض مې دا دی چې څوک هم د قرآن دشمنۍ ته راوځي، څوک هم د مدارسو دشمنۍ ته مخې ته راوځي، فیصله کوونکی ذات الله دی چې د مکې په ځمکه مې د قریشو سردار څنګه راونیو. قسم دی الله وایي ما ته غټه وړوکې یو شانتې دی، ما ته بادشاه او ګدا یو شانتې دی، خو که چېرته زما د قرآن دشمني کې سپېړه به در کوم، که زما د مدرسې دشمني کې سپېړه به در کوم، که زما د عالم دشمني کې سپېړه به در کوم. زما محترمو مسلمانانو دا یې ټولې دنیا ته ښکاره کړه، ثابته کړله چې څوک هم د قرآن مخې ته د قرآن د حافظ او د قرآن عالم مخې ته راوځي، سپېړه به څوک ورکوي؟ سپېړه به څوک ورکوي؟ رب به په خپله سپېړه د غضب ګزار وکوي، ټولې دنیا ته به یې ښکاره کوي. زما محترمو مسلمانانو، زه یو ځل بیا په دې اخره کې د دغه عظیم او د دغه ډېر لوی اجتماع په وساطت باندې دا خبره کوم زما محترمو تاسو ټولو ته چې په هر ځای کې د هر چا په ګاونډ کې مدارس دي، قسم دې د هغې ملاتړ ودرېږئ، د هغه مدارسو د علماو او د هغې د محتممینو ملاتړ ودرېږئ، ځکه سفارش امام الانبیا کړی دی. سفارش چا کړی دی؟ امام الانبیا کړی دی. اکرمو حملة القرآن، د دې حافظ د قرآن په سینه کې نن زما قرآن الله وی پروت دی. ای زما پیغمبره سفارش وکړه دې خلکو ته د ده عزت کوئ، د دې پګړۍ عزت کوئ، د دې پټکي وله عزت کوئ، د ده د سینې عزت کوئ، ځکه د ده په سینه کې قرآن دی او د دې کس هغه سفارش امام الانبیا کړی دی. عزیزانو الحمدلله ثم الحمدلله، دغه مدرسه دا په ډېر لږ وخت کې په خپله ترقۍ ودرېدله او د خپل رب نه امید لرو انشاء الله چې آینده کال مونږه بیا دلته داسې دستربندي کوو، دا چت به کمر شوي، دا به مکمل شوي او د دې د پاسه به انشاءالله دستربندي خوښه مو ده که نه انشاءالله. د دې مدرسې سره خو به ټول ملاتړ ولاړ یو که نه، کم کسان به زما سره دا د محشر په میدان اواز کوي چې زه به هره دیني مدرسه کامیابوم انشاءالله. لاس ما سره اوچتوئ تاسو، د چا خوښه ده هر ځای کې په شمول د دې مدرسې موږ به انشاءالله خپل مال، خپل
خپل جان او خپل ځان د هرې مدرسې دپاره قربانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.